وست مرکب غیر مفید اقسام ننوایو او ان شاء الله که جون وفا وکړه نو سبا نه به د مرکب غیر مفید پہچان وایو. سبا وایو پہچان. پوه شوي؟ ګوره زمونږ دا دوره چې کومه دی نو دا په یو څو شیقونو کې ما تقسیمه کړې ده. اول به تعریفات وایو. څه به وایو؟ او بیا به پہچان وایو. بیا به څه وایو؟ مثلا دا دی چې کله ناکله انسان د تعریف یاد نه خو پہچان ورته یاد نو شی پیژني که نه پیژني؟ پیژني. پوه شوي؟ اوس ګورئ موبایل تعریف چاته معلوم دی؟ نه. خو موبایل پیژني که نه پیژني؟ ولې؟ پہچان شته که نه؟ تعارف شته که نه؟ خو تعریف ورته نه دی معلوم. تعریف ورته نه دی معلوم. نو د دې وجې نه موږ به علامات هم وایو. څه به ورته وایو؟ پہچان به وایو چې بھائی جمله انشائیه به څنګه پیژني؟ په جمله خبریه او جمله انشائیه کې به تمیز څنګه کې؟ مرکب مفید به د مرکب غیر مفید نه جدا کې څنګه؟ پیژني به څنګه؟ نو دا ټول ان شاء الله تعالی دا مخکې په پہچان کې څه دي را روان دي. صحیح ده؟ اچھا نو د مرکب تعریف موږ دا کړو چې کوم یو کلام د دوو یا د دوو نه ډیرو کلمو نه جوړ شوی نو هغې ته مرکب مفید وای. مرکب مفید وای. خو چې کله مرکب موږ دې ته وایو چې دوو یا دوو نه ډیرو جملو نه جوړ شوی نو دې ته مرکب وای. بیا مفید موږ دا ویلو چې کله د قائل سکوت په هغه جمله باندې صحیح نو دا مرکب مفید دی. خو چې کله د متکلم خاموشي هلته صحیح نه نو دا مرکب غیر مفید دی. او منګه دا ویلو چې کله یو متکلم کلام وکي نو مخاطب ته خبر طلب وغیرہ وغیرہ باره کې پته لګي یا نه؟ که پته لګي نو دا مرکب مفید دی، که پته نه لګي نو دا مرکب غیر مفید دی. بیا د مرکب غیر مفید دوه قسمونه دي. څو قسمونه دي؟ دوه. غټ دوه قسمونه دي. غټ څو قسمونه دي؟ دوه. یو ته وایي مرکب تقییدي او یو ته وایي مرکب غیر تقییدي. مرکب تقییدي او مرکب د دې وجه اثر دا دی اردو کی جزء دوم جزء اول کے لیے قید ہوگا یا نہیں؟ اگر ہے تو مرکب تقییدی، اگر نہیں ہے تو مرکب غیر تقییدی. مرکب غیر تقییدی پښتو کې کدویم جز د اولنی جز د پر قید وی یا بنئی. که قید وی نو مرکب تقییدی، که قید نہیں نو مرکب غیر تقییدی. مثال د دیوالی من د مرکب تقییدیم اقسام ذکر کو، غیر تقییدیم اقسام ذکر کو. خود ټول مخ کی د مرکب تقییدی مثال ذهن کی کیدی. مثال لازی غلام زیدین، غلام زیدین. نوس اولنی جز د لفظ غلام لفظی او دویم جز د لفظ زید لفظی زید. وس منګه تعریف دا وکړو چې جز دوم یعنی دویم جز بعد اولنی جز د پاره قیدی. اولنی جز د پاره نو زید د غلام د پاره څنګه قید دی؟ غلام د پاره څنګه قید دی؟ ګورئ داسې قید دی چې منګه وی غلام سموي غلام. غلام عام دی کنه دی؟ د هر چا غلام ته شامل دی کنه دی؟ شامل دی. چې کله د هر چا غلام ته شامل دی عام دی. خبره پوه شوي؟ نو په دې کې څه قید نشته. په خبره باندې پوه شي؟ څه خاصوالی پکې نشته. خو چې کله لفظ زید موږ ذکر کو، سم ذکر کو؟ زید. نو غلام اول عامو که نه؟ قید پکې نه و، د هر چا غلام ته شامل و که نه و؟ خو چې کله ورسره موږ لفظ زید وی نو دغه غلام خاص شو. غلامه د زید غلام ته شامل شو، د نور غلامان د دین اوتل. دینه پوه شوي؟ نو قید شو که نه شو؟
شو نو د دې وجه نه دې ته وایي مرکب تقییدي. مرکب پوه شوې؟ مرکب غیر تقییدي مثال دا دی چې دویم جز د اولنی جز د پاره قید دی. مثلا بعل بکه، بعل، نو بعل بکه اول خدا دی چې دویم جز اولنی جز کی شامل شوی دی. بعل یو جدا شیز نومو او بکه د یو بعل د بوت نومو، بک دا چې کومه دی د بادشاه نومو. نو دا دواړه بیا یو ځای کړه. دا د کم بادشاه چې دغه ځای جوړ کړی د ښار جوړ کړی نو هغې ښار نوم یې باله بکه کېښو، باله بک. په خبره باندې پوه شوئ؟ نو ګورئ اوس چې کومه دی مرکب تقییدي او غیر تقییدي اقسامو طرف ته راځو. نو د مرکب تقییدي دوه قسمونه دي. څو قسمونه دي؟ مرکب توصیفي او مرکب اضافي. مرکب توصیفي او مرکب اضافي. او د مرکب غیر تقییدي درې قسمونه دي. څو؟ کما مرکب بنایی، مرکب معنی صرف او مرکب صوتی. مرکب صوتی. په خبره باندې پوه شوئ؟ اوس د دې ټولو ته اول له ټولو نه جدا جدا لاول تعریفات زده کوي او بیا په اخیره کې وجه سره ویم. ښه؟ اچھا، نو د ټولو نه مخکې د مرکب تقییدي اولنی قسم مرکب اضافي ته راځو او بیا توصیفي ته. نو مرکب اضافي هغه مرکب تقییدي دی چې په هغې کې د یو څیز نسبت بل څیز طرف ته شوی. د یو څیز نسبت بل څیز طرف ته، مثلا غلام و زیدین، د غلام نسبت شوی دی زید طرف ته. مثلا لاول چې کله یو سره لفظ زید موږ نو ذکر کړی نو غلام عام و که نه، نسبت یې نه و شوی، هېچا طرف ته نسبته. خو چې کله ورته موږ لفظ زید وي نو هلکه غلام د چا دی؟ د زید دی. نسبت یې وشو که نه شو زید؟ نو دې ته وایي مرکب اضافي. مرکب پوه شوئ؟ اوس چې د کوم شي نسبت کیږي، د کوم شي چې د کوم شي نسبت وکړی شي نو هغې ته وایي مضاف. څه ورته وایي؟ او د کوم څیز طرف ته چې نسبت وکړی شي هغې ته وایي مضاف الیه. مضاف پوه نه شوئ؟ چې د کوم شي نسبت کیږي نو هغې ته وایي څه شی؟ او د کوم څیز طرف ته چې نسبت کیږي هغې ته څه وایي؟ مضاف الیه. مضاف الیه. نو ګوره عمومي طور باندې به اولنی جز د اولنی جز نسبت کیږي. د اولنی جز یعنی هغه به مضاف جوړیږي. څه به جوړیږي؟ او دویم جز چې کومه دی نو هغه به جوړیږي مضاف الیه. مضاف الیه. اوس تاسو ذهن کې به یو سوال راغلی، شاید الله دې کي چې راغلی. یو دوه الفاظ موږ مخکې وي، مسند او مسند الیه. ویلیو که نه ویلیو؟ هلته لفظ اسناد ویلیو. څه ویلیو؟ اسناد. او دلته هلته ګوره نسبت کیږي که نه، او دلته هم څه کیږي؟ نو هلکه دواړو نسبتونو کې څه فرق شو؟ پوه شوئ؟ نو دواړه هلته هم اسناد اضافه نسبت او دلته هم نسبت. نو لږ فرق خو راته پکې وښایه، سوال ذهن کې شاید راغلی. نو جواب دا دی چې ګوره په اسناد او اضافت یا مسند مسند الی او مضاف مضاف الیه. نو مسند مسند الی دا ماخوذ دی راوتی دی د اسناد نه، د څه نه؟ او مضاف مضاف الیه راوتی دی څه نه؟ د اضافت نه. د څه نه؟ اضافت نه.
او اسناد کی نسبت وی خو نسبت تامه کاملی نسبت تامه کاملی پورا نسبتی سه نسبتی او په اضافت کیم نسبتی خو نسبتی ناقصه قاصری نسبتی ناقصه قاصری ناقصه ور وستر ته مثال در کوم منګه وایو جاء زیدون جاء زید راله نو دی مثال کی د مجیعت دراتلو نسبت او شو چا طرف ته زید طرف ته خودلته نسبت کامل دی نسبت کامل دی پورا معنا په ذهن کې راضی کنه راضی پورا مفهوم په سمجھ کې راضی کنه راضی خو ګوره دلته کمنګ غلام و زیدین وایو د زید غلام د زید دلته نسبت شوه دی کنه دی شوه دی نو د دې وجینا دلته نسبت شوه خو نسبت کامله تامه نه دی چې د هغې سره یو مفهوم په ذهن کې راشي داسې ده کنه ده او ګوره یو بله خبره به درته وکړم یو فرق پکې دا بعضې څیزونه یي دا نه دا تاسو ورته دا د شوقي څیزونه یي صحیح ده نو بعضې توجیحات شوقي زه بیانوم یو توجیه پکې دا هم بیانول پکار دي چې ګوره کله من اضافت وکړو نو مضاف الیه پورا جمله من جوړو نه کنه د جملې جزء جوړو کنه پورا جمله جوړو د جملې یو جزء جوړو نو کله چې ګوره دی خپل منځ کې د دې اضافت خو شوی دی کنه خود پورا جمله خو نه جوړه شوی د جملې یو جزء جوړ شوی دی نو یو پیری نسبت او شو په خپل منځ کې او شو کنه شو او چې ګوره مثلا غلام زید حاضرون غلام زید نو د غلام نسبت او شو چا طرف ته زید خود غلام و زیدین دواړو نسبت کیږي حاضرون طرف ته کیږي که نه کیږي پوه شئ نو چې کله ګوره نسبت کامله وي نو بل شي طرف ته د هغې د اضافت او نسبت کولو ضرورت نه و که نه کوو نو خو د دې وجې نه غلام زیدین حاضرون د دې غلام زیدین نسبت مونږ وکړو حاضرون طرف ته ولې وکړو ځکه چې دلته نسبت و خو نسبت تامه نه و نسبت او ګوره جاء زیدون د مجیعت نسبت مونږ وکړو زید طرف ته پوه شوئ نو دلته نسبت تامه دی ولې ځکه چې د مجیعت نسبت بل سړي طرف ته په دې باندې کلام تاو شو بل ته ضرورت نشته او هلته غلام زیدین کې خو یو بل نسبت پکار و که نه پوه نه شوئ په دې باندې پوه شوئ اچھا دا به کې شوقي توجیحات شو صحیح ده اچھا مرکب توصیفی دی مرکب توصیفی هغې مرکب ته وایي چې په کم مرکب کې د یو اسم صفت یا کیفیت بیان کړی شوی اسم صفت یا کیفیت نو دې ته وایي مرکب توصیفی مرکبی مثلا رجل عالم نو رجل عالمون د رجل صفت بیان کړی دی چې ګوره یو سړی راغلی دی جاء رجل عالم یو عالم سړی راغلی په جاء رجل منګ ویل نو یو سړی راغلی دا خو صحیح جاء رجل خو عالمون د وجینا د رجل وضاحت وشو چې ګوره عام سړی نه دی عالم دین دی څوک دی عالم دین دی پوه شوئ نو دې ته وایي مرکب توصیفي د مرکب توصیفي اولنی جز ته وایي موصوف څه ورته وایي او دویم جز ته څه وایي صفت صفت موصوف او صفت باره کې انشاء الله د دې نور فواید درته زه ووایم صحیح ده خو اولنې خبره دا یاد کې ګوره موصوف په همیشه ذاتی سبای ذات چې کله ذات نه نو هغه موصوف نشي جوړېدی موصوفه نشي جوړېدی په خبره پوه شوئ
مثلا ګورئ الله الصمد صحیح ده یا مونږ وایو الله الصمد وایو یا الحمد لله رب العالمین ټول تعریفات لله خاص د الله د لپاره دي د هغه الله چې رب دی د مخلوقات چې د مخلوقات رب دی نو لله دا رب العالمین صفت جوړیږي د لفظ الله د لپاره د لفظ الله د لپاره وس لفظ الله چون کې ذات ته په یو ذات باندې دلالت کوي د دې وجه نه رب العالمین موږ د دې صفت راوړ موږ د دې ک لفظ الله دا صفت وي سوي نو رب العالمین د دې چې کوم دې صفت نشو راوړې صفت نو پته ولګي دا چې الحمدلله رب العالمین رب العالمین دا چې کوم الله لفظ الله څه دی ذات ته لفظ الله پوه شوي ګوره موږ اوس کله ناکله په پښتو کې وایو که نه وایي دا سیز سم ښکلی دی نو چې دغه ووایي که نه نو د ښکلي خو صفت نه راوړی کېږي نه خو ډېر به موږ سم ښکلی دی ډېر ښکلی دی داسې به ووایي که نه نو سم ښکلی او ډېر ښکلی خو تاکید دی صفات خو نه دي که نه پوه شئ خو موږ صفت راوړو مثلا دا پیالۍ ډېره ښکلې ده پیالۍ نو خو موږ صفت د ښکلیوالی صفت دی د پیالۍ که نه پوه شئ نو خو بس موږ ډېره ښکلې ده نو ډېر خو تاکید شو که نه سمه ښکلې ده سمه تاکید شو که نه نو د دې وجې نه صفات چې راوړی کېږي نو دا به د سره د ذواتو راوړی کېږي د څه راوړی کېږي انشاءالله د صفاتو په باره کې درته قواعد ضوابط فواید ویم مخکې ښه اچھا نو مرکب توصیفي په سمجھ کې رالی د صفت سبق انشاءالله تعالی په توابعو کې مستقل طور باندې روان دی صحیح ده د صفت باره کې انشاءالله نور قواعد صفت بحالی صفت بحالی متعلقي د دې انشاءالله تعالی وضاحت به درته ارته وکړم ښه اچھا دا خو مرکب اضافي او توصیفي تیر شو دریم قسم دی زمونږ سره مرکب بنایی مرکب بنایی کم مرکب غیر مفید ته وایي نو دا هغې مرکب غیر مفید دی چې دوه اسمونه پکې یو کړی شوي خو دویم اسم د یو حرف معنی تم شاملي د یو حرف معنی تم متضمني د یو حرف معنی تم ګورئ احد عشره نو احد عشره اصل کې احدو و عشرون ته احدو و عشرون نو اوس احد عشره څنګه جوړ شو نو د دې وضاحت به درته انشاءالله بیا وکړمه چې دا دواړه جزونه مبني بر فتح دي که نه دي او په دې کې د نحویینو څو اقوال دي بعض حضرات په اولني لفظ باندې څه وایي دویم لفظ باندې څه وایي او دغه شان په بعله بکه کې هم مختلف چې کومه دی د نحویینو اقوال دي بهرحال انشاءالله مخکې د دې وضاحت را روان دی خو صرف دومره د تعریف په سمت کې کېدی او د تعریف فهم هم په سمت کې کېدی چې دوه اسمونه پکې یو کړی شوي او دویم اسم د یو حرف معنی ته شاملي او متضمني پوه شوئ مثلا اوس په دې باندې څنګه متضمن ګوره احد عشره اصل کې څه احد و عشرون واو د څه دپاره راځي نور الانوار ویلی دی چا شاباش لمطلق الجمع د جمعیت دپاره راځي د څه دپاره راځي د جمعیت دپاره د جمع دپاره راځي خبره پوه شوي نو اوس ګورئ احد و عشرون واو حذف کو او د واو چونکې د جمعیت دپاره راځي او دا جمعیت معنی په عشرون کې شامله کړه په عشرون کې چې کله د جمعیت معنی په عشرون کې شته نو واو څه کو حذف کو که نه ګوره الفاظ راځي د معانیو دپاره الفاظ راځي چې کله یو معنا باندې یو بل لفظ دلالت کوي نو هغه لفظ بیا څه فایده نه ورکوي که نه نو هغه لفظ حذف کول پکار دي څه کول پکار دي نو ګوره احد و عشرون واو حذف کو ولې ځکه چې د واو معنا راتله جمعیت جمع
او د جمع معنی په عشرون کې شامل کړه، په عشرون کې